سوره یاسین عام مسلمانانو ته به یادي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د سوره یاسین تلاوت کوي الله بدله د قرآن شریف د 10 ختمو ثواب ورکي. 10 ځله چې قرآن شریف ختم کړي دا برکت دی. او چې څوک سحر وختي د سوره یاسین تلاوت کوي نو پروردګار به د دروازې حاجتونه پوره کړي. مونږ وایو که نه هلکه صیب جت مې دی، یو ته وایو دعا راله وکړه، بل ته وایو دعا راله وکړه، دا هم ښه خبره ده. د یو نیک انسان نه دعا غوښتل دا ښه شی دی، او د بل مسلمان نه دعا غوښتل دا ښه خبره ده. او د یو غایب مسلمان دعا د غایب دپاره پروردګار قبلی هم، لیکن حاجت نه پوره کیږي. رسول الله مبارک فرمایي چې سوره یاسین سار کې لولا، من قرأ یاسین فی صدر النهار عزیت حوائجه، چې دا صورت توک سحر کې وي الله به حاجتونه پوره کړي. هلکه غریب ما او فقیر پیسې نشته، ډوډۍ نشته، حضور پاک وي صورت واقعه چې کم ځای لوستلی کیږي او کم خلک یې لولي پروردګار به فقر او فاقه ختمه کړي. د قبر د عذاب نه یریږم او د قبر د تیرو نه یریږم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تبارک الذی تلاوت کوا، چې څوک د سوره ملک تبارک الذی تلاوت کوي پروردګار به د قبر د عذاب نه ساتي. صحابه کرام په لاره روانو، یو ځای کې خیمه خښه کړې وه، چېرته زوړ قبر و لادري ته پته نه وه چې دلته قبر دی. د لاندې نه د تبارک الذی تلاوت اورېده چې لاړل نبي علیه السلام ته الوې وی صاحب مونږ په یو ځای کې خیمه خښه کړه، مونږ ته دا پته نه وه چې لاندې قبر شته که نشته، بعضې قبرونه هوار شوي زمانه پرې ډېره تلي. وی لاندې هم د صورت تبارک الذي تلاوت اورېد، د ځمکې د لاندې. حضور پاک فرمایي هي المانعة هي المنجیه، وی دا صورت تبارک الذي دا چې چا لسته ممکن ده دې انسان په جون کې ردي تلاوت زیات کړي. دا تبارک الذی الله انسان لا داسې خیر پې ورکوي چې د عذاب د قبر نه به بچ کوي. عذاب قبر منې کوي او د عذاب د قبر نه پې الله انسان له نجات ورکوي. څومره لوی برکت شو پټ. داسې یو صورت نه دی، ډېر صورتونه دي. هلکه ما ته قرآن یاد نه دی، سوره اخلاص قل هو الله احد خو ټولو ته یاد دی که نه، مونځ کې ټول لولو. حضور پاک فرمایي چې څوک 3 کرته اولولي الله به د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکي، او چې څوک 10 کرته اولولي پروردګار به له په جنت کې یو بلډینګ یو محل جوړ کړي. او که یو سړی حضرت عمر فاروق نبی علیه السلام ته وایي وی د الله رسول اوس خو به ځان له ډېر محلونه جوړ کو، ځکه په 10 کرته محل جوړیږي، ډېر به جوړ کو. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل عمره ته دومره ډېر نشي ویلي لکه څومره چې خدای سره بلډینګونه او محلونه شته. او چې یو سړي 200 کرته اولولي سوره اخلاص، 200 کرته لوستل څه دونه ګرانه خبره هم نه ده، ډېر زر لوستلی کېږي. حاضر مسلمانان لکې لازم کوي چې 200 کرته به انشاءالله لولی که خیر ستاسو فایده ده ورکوي. بسم الله سره 200 کرته اولولې ښه، دا چې څومره راته ناست چې په عمل وکړې چې 200 کرته څوک سوره اخلاص قل هو صورت اولولي، حضور پاک فرمایي د 50 کالو ګناه به ورته الله معاف کړي. دا د سوره اخلاص برکت. سوره فاتحه چې دا مونږ یې مانځه کې لولو، حضور پاک فرمایي چې دا څوک اولولي او بځان یې چوف کړي او یا په اوبو یې چوف کړي او هغه اوبو څکي، پروردګار به د بیمارۍ نه شفا نصیبه کړي، الله به یې جوړ کړي. آیت الکرسی چې د شپې یو انسان لولي، د آیت الکرسی ډېر فضیلتونه دي. یو فضیلت یې دا دی چې پروردګار به دې د شیطانانو او د پیریانو د ضرر نه محفوظ کړي. د شپې دا پیریان کورېږي او دا شیطانان بعضې بیماری ګوره د شیطان د چوکې د وجې نه پیدا کېږي. ډېرې بیماری داسې دي شیطان په انسان کې څه اثر وکړي، زخم کې ولا څه څښاپ وکړي ووایي او یا څه بل څه اثر وکړي، د هغې نه دا کینسر او دا خطرناکې بیماری پیدا کېږي. آیت الکرسی کې ماسخوتن ته تلاوت کې د شیطان او د پیریانو نه به د الله محفوظ ساتي. او بل حدیث کې پاک کې راځي چې آیت الکرسی څوک اولولي د ده او د ده د ګاونډیانو د کورونو به رب العالمین حفاظت کوي. دا د دې صورتونو برکت دی.
وهذا کتاب انزلناه مبارک. اوس به زمونږ په ذهن کې یو سوال راځي، یاره صاحب زما زوی خو ناجوړه دی او زه خو صورت فاتحه لولم خو نه جوړېږي. یاره صاحب ما خو سو آیت الکرسي ولوستله او بیا مې کنډر وشو چې رانه مال یوړه. دا ولې؟ رونو د دې په جواب هم پوه کوم. په دنیا کې دوه قسمه اسباب دي. یو هغه سبب دی مادي او ظاهري سبب ورته مونږ وایو، او یو بل هغه سبب دی چې هغه روحاني سبب دی، غیر مادي لطیف په سترګو نه ښکاري. مادي اسبابو کې عقیدې له دخل نی، لکه ته چې اوبس کې تنده به دې ختمیږي که یقین دې پېشته او که نشته، او چې ډسپرین ګولی واچې خوله به د نوباسي که ستا په عقیده شته او که نشته، او چې انجکشن درته ډاکټر ووایي ګرمستن چې ورته مونږ وایو، نو وجود نه به دې خوله وباسي که ستا په یقین شته او که یقین دې نشته. دا مادي اسباب دی. یا چاله سر له یې سټکې راوبرو نو سر به یې وینې کېږي که ستا په یقین شته او که نشته. هلکه زما خو په عقیده نه و تا به خوږ نه کي، نه که دې سره د عقیدې تعلق نشته. که عقیده رشته هم د لاډوکې ماتوي او که دې نشته هم د لاډوکې ماتوي. دا ظاهري اسباب یقین او عقیده نه غواړي. دویم قسم هغه اسباب دی روحاني غیر مادي، هغې کې عقیدې له دخل دی، په سترګو نه ښکاري، لکه صورت فاتحه کې شفا ده. اوس خو صورت فاتحه زه چې لولم دا خو هوا د خولې نه ووتله او په انسان باندې ولګېدله. ډسپرین ګولی خو نه چې غېړې ته یې واچین، او نه انجکشن دی چې سړي ته یې په رګ کې یا په مټ باندې ووایې. دا روحاني اسباب دي، دې کې یقین او عقیدې له ګوره ډېر لوی دخل دی. که ستا عقیده او یقین برابري، د حضور پاک د خولې مبارکې خبره دروغ نه ده، رښتیا ده. داسې ده که نه ده؟ او بیا یو کس ته هم نه وي عاملان سره وی، او یو صحابي هم پرې اعتراض ونه کړه چې د الله رسوله مونږ خو فاتحه ولوسته شفا پکې نشته، دا یو حدیث کې نشته. صحابه تسلیم کړې او منلې خبره ده. نو حضور پاک چې عامه خبره کوي صحابه صحابه ورسره منلیم ده، تجربه شویم ده، دروغ نه وایي. دا زمونږ ایمان او زمونږ عقیده ده، لیکن زمونږ یقین کمزور دی، زمونږ عقیده کې فرق دی، مونږ کلک یقین پې نه ساتو. دا روحاني اسباب دي، دا عقیده او یقین غواړي. که کلک عقیده او یقین دې پې پیدا کړه، د دواړو جهانو د مبارک سردار بالکل رښتیا ده، دروغ نه ده. د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو خبره به درته وکړو. هغه یو ځای کې لیکلي دي، د دې عقیدې او د یقین خبره کوم. یو مولانا صاحب د جمعې په تقریر کې عوامو ته د بسم الله الرحمن الرحیم فضائل خول، چې بسم الله کې دا فضیلت دی او دا فضیلت دی او دا حقیقت دی، رښتیا خبره. ډېر لوی فضایل دي د بسم الله الرحمن الرحیم. دا فضیلت دی او دا دی یو جوش کې راغی مولانا صاحب وی دان را فضیلت هم دی او دومره هم برکت دی که څوک په دریاب پورې وځي نو بسم الله الرحمن الرحیم دی وی او خپه دی په دریاب یږدي پورې غاړه به پرې وځي، خپه به هم نه لمدېږي. په دې مجلس کې یو بانډیسي ناستو، ابه د جمعې مانځله چې راته نو په دریاب به په کشتۍ کې راته، نو کشتۍ له به یې پیسې ورکوي، د هغه زمانې اتانې یا روپۍ. هغه چې دا خبره واورېده مولانا صاحب دا دې راته مخکې ولې نه وې؟ نه خو بلا پیسې ما نه مانګي واغېستې، دې طرف نه هم پیسې اخلي چې د هغه طرف نه هم پیسې اخلي. نو تا راته بسم الله دم د سره مونږ ته دې نه ښه خره ده چې اوس دې وښه اوس هم ښه ده، وروستو پیسې خو وبچت فکر چې مونځ یې کړی دی او دې دریاب ته نږدې شوی دی. وی بسم الله الرحمن الرحیم او خپې ښودې د واقعي خپې لمده شوې نه او هغې طرف ته دې پورې وته. وی دې چې به کلم ته بس دغه دم و بسم الله به یو په دریاب به ته په دریاب به واپس راته. دا حقیقت دی رونو. دا خدای پاک یو کمال پیدا کړي، یو انسان له خدای برکت ورکي یا بعض الفاظو له پروردګار برکت ورکي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د ایران د فتح دپاره ولېږوي، د لاړ شه او د کسرا د ایران بادشاه په هغه حمله وکړه. دوی چې لاړ ډېر لوی لښکر دی ورسره، د ایران بادشاه کسرا پوه شو چې دا خو د مسلمانانو لښکر دی او دا خو په مکو نه دی. نو هغه ټولې کشتۍ راغونډې کړې او هغې وسوځولې. زه کشتۍ مې ختمې کړې، نو دا خو ډېر لوی دریاب دی، په دې به دوی څنګه راځي؟ لاره خو کول شته دی نه،
او دومره جوور دریاب چې دا سمندر دریاب یو حصه ده. په دې به دوی راځي څنګه ښه بېغمه ناست وو. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې څنګه راغی په آسونه دي ورسره چا سره اوښان دي او د دریاب په غاړه ودرېدل. کشتۍ نشته، نه دوی سره خپل انتظام شته، نه پول شته. ملګري ورته وایي څه به کوو؟ یو کشتۍ خو هم نه ده چې مونږ یې جوړه کوو ورپورې وځو. په یوه کې چې ورپورې وځو خو مونږ بل ته دنیار کړي، دا به څه کوو؟ هغه وی داسې کار دی چې مونږ د چا په حکم روان یو؟ د عمر فاروق امیر المؤمنین رضی الله عنه په حکم. د چا خلیفه دی؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او هغه د چا په حکم؟ د الله په حکم. داسې کوو راځئ په دریاب زه دنه مخکې کېږم او تاسو راپسې شئ. دا مې امید او یقین دی چې خدای به زمونږ حفاظت وکړي. اتې مخکې شو وی ای دریابه مونږ ستا د پیغمبر د خلیفه په حکم روان یو او ته د پیغمبر د رب په حکم روان یو چلیږي. مونږ ستا د پیغمبر د خلیفه د حکم تابع یو، ته د هغه د رب تابع یې. مونږ جهاد کوو پې ورلو چې اصل پونده ورکړه. دا ګورې یوه خبره نه ده، تاریخي قصه ده، دا مضبوطه خبره ده. د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ټول لښکر سره د اسونو اوښانو په دریاب پورې وتل او د اس سوم هم په اوبو کې لوند نه شو او کسرا بادشاه له مضبوط شکست ورکړ. او د هغه د لاس چې کوم خاص سامانو، د هغه تاج او د هغه بنګړي، هغه حضرت عمر فاروق له مدینې شریفې ته ولېږل. یو اوږده تاریخي واقعه ده. سراقه ابن مالک چې کله په نبي علیه السلام باندې د هجرت په موقع باندې حمله کوله او د هغه اس په دا ځمکه کې درې د لخپې ننوتې، نو حضور پاک مبارک اخیره کې امان ورکړ او ورته وی سراقه وی زه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم. سراقه هغه وخت سره وی ملکې مې وی چې دې وخت کې ستاسو په خپل وطن کې ځای نشته، دا د مکه پرېږدی او مدینې ته ځای بل وطن ته ځای او دعوې دومره ګټې کوي. لیکن پروردګار هغسې کوي. عمر فاروق رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص ته وایي چې د کسرا مخصوص سامان دی دا ما له مدینې شریفې ته راولېږي. او په دې جهاد کې سراقه ابن مالک الله بیا مسلمان کړی او سره وی دې به هم راولېږي. د حضور پاک یو ارمان و هغه پوره کوم. سراقه هم راولېږه، هغه مخصوص سامان هم راولېږه چې کله اوس پر د ټول سامان پکې و بنګړي پکې نو استاد واپس کوي ورشه ساعت ته وایي چې بنګړي پکې نشته. حضرت عمر ته چا وی تا ته څه پته لګي د هغه د بنګړو؟ وی حضور پاک فرمایلي د هجرت په موقع د سراقه ته څه وی درته؟ وی ما ته وی چې ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاسو کې د هغه بنګړي وینم. نو معلومیږي دا چې د هغه تاج او د هغه بنګړي دلته به اغوستلی کېږي. بنګړي نشته. استاد یې ولېږه چې هغه سامان ولټو د هغه بنګړي پکې پیدا شو. بخوانو بادشاهانو بنګړي واچول د سرو زرو راوړل او په مدینه شریفه کې یو ډېر لویه جلسه وکړه او صحابه کرام یې د بوټ نه راغونډ کړل. وی د نبي علیه السلام د هجرت د موقع ارمان نن پوره کوم. هغې فرمایلي سراقه ته چې ستا په سر د کسرا تاج او لاس کې د هغه بنګړي وینم. هغه ته تاج پوشي وکړه، هغه تاج یې ورته په سر کړ. او بنګړي د سرو زرو سړي له منه دي، حرام دي، خو صرف د حضور پاک د خولې وینا د لږ ساعت لپاره درته اچوم. دا تاج د مبارک او دا بنګړي د ستا مبارک، د هغې او پیشنګویو د حضور پاک. خو خبره مې دې پورې کوله چې هغه اس سوم لون نه شو، د ټولو اسونو بل طرف ته پورې وتل. دا شوي دي. امام شافعي رحمت الله علیه د مامون الرشید زمانه کې ټولو یا مسله و د قرآن شریف متعلق او ډېرو امامانو له سزاګانې ورکړي. امام شافعي صاحب ته وی موږ سره مناظره او بحث وکړه، او ډېر زیات هوښیار و. هغه لاړ او د دریاب د پاسه وی زما مناظره به د دریاب د پاسه کېږي. زه هم په دریاب جانماز غړوم کېنم به پې او ته د خپل معتدلي ملام راولې چې ما سره په دریاب کښېني، هلته به خبرې کوو. هغې نه په هغې یېرېدل، وي دا چېرته کېږي؟ د مارو هغه حضرت بانډیسي به ته او بسم الله به وې او په دریاب به پورې وته او بسم الله به په دریاب به را پورې وته. خوشحالو مولانا صاحب خره ډېره موده پسې راته دم وخوړ، خو بیا هم ښه ده، د ډېرو پیسو نه بچ شوم. مولانا اشرف علي صاحب لیکي یو ځل یې د مولانا صاحب د دعوت وکړو. مولوي صاحب ما سره به ځې ډوډۍ به راسره خورې. ډېره ښه خبره چې ورسره روان شو، دریاب له ورسېدل، دا مولانا صاحب ودرېدل، چا کې ورته را دم په جومه کې خولی. بانډیسي ورته وایي مولوي صاحب راځه کن کوم خوا په دریاب پورې وځو کن، صبر وکړه چې کښتۍ خو راشي کن. نه مولوي صاحب تا چې ما ته هغه دم خولی و،
زه خو هغه بسم الله ویم او دې طرف نه پورې وځم او د هغې طرف نه پورې وځم دا دم تا راته خولی دی او خپه مې هم نه لمدېږي. مولانا صاحب ورته مونږ غر کې که زمونږ په سر دی چې د پیسې اخیستې دي ما ته دې لوبه جوړه کړې ده. نه نه دا دم خو راته تا خولی دی. نه نه یاره دا خو هسې مونږه ویلي دی نه نه ته راځه زه مخکې کېږم. ښه ده ته مخکې شه چې بانډیسي بسم الله وي او مولانا صاحب یې لاس ته نیولې دی اپې نیغ روان دی. لیم پوه شو چې وایي واقعي کمال خو پکې شته. بانډیسي مخکې دی ملا صاحب یې د لاس ته نیولې دی هغه نیغ روان دی د خپې ورور اوړه چیپې په پور ایسته ځان سره. دم خولی چا دی چې چا خولی دی د هغه یقین او عقیده برابره نه ده اپې نشي تللی. چا چې اورېدلی دی اگر که بانډیسي دی د هغه یقین او عقیده پې برابره ده هغه پې د پاسه نیغ پورې وځي. زمونږ په دې علاقه کې یو سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي هغه سره یو اجازه وه دا زما چې شمدید خبره ده د دې جومات خبره ده هغه سره یو اجازه وه او هغه اجازه داسې وه چې هغه به زمونږ باباجي له راته د هغه د دې کونډو بیماري وه نو هغه له به یې هغه خپې دمولې نو هغه به لور سور که اوس مړ دی د دې حاجي صاحب دی د دې حاجي آباد د دې حاجي صاحب دی په بریده کې سید احمد شاه نوم په مردود هغه به دا چلو که چې لور به یې سور که او داسې به یې سور که چې دا رنګ به بالکل بدل شو بیا به یې هغه لور راواغېست او په دا ژبه به یې داسې ومږه په خدای یقین کو زمونږ مخکې او د ژبې به یې داسې لوخړې ووالې یو سرخ به یې وکړه بیا به یې هغه لور راواغېست په دې کونده به یې مږه او دې پوندې به یې لوګي کړل هغه پونده به یې راواغېست او زمونږ د باباجي په دې پونده به یې کېښوده او هغه به ورته ملاستو ما باباجي ته ویم تا په دې کونډی چې دا خپه کېږي نو څه تکلیف شته وی دومره زور راکړي لکه چې زما په دې وجود کې دا اور را دننه کړي او یو ورځ پس بیا د هغه کونډی نه بیا هغه اوبه روانې شوې د اجازه زمونږ کلي کې یو بل حاجي صاحب په زیرګل حاجي تاسو به ډېرو نومونه اورېدلي اوس مړ دی خدای دې وبخښي د ریجان کلي کې اوسېده هغه سره م وه نو زه په زیرګل حاجي صاحب پسې لاړم مې ماله د اجازه راکړه وی ډېره ښه څه کلمات یې راته وښول وي دا د جمعې په شپه 500 کرته ووایه ومې وی چې بیا لاړم چاړې راواغېسته او په اور کې کېښوده او خیمه دې داره سره کړه ما ته یې دا په ژبه راکاږه دغه یوه ژبه که دې نه دې خلاص کړو بیا به څه کوو خلک خو په لور خدمت کوي په چارې کوي په سسکوره کوي زمونږ همدغه یو ژبه ده او ډېر هم خلاصې ما ته یې وی نه مې پوندې پورې راکاږم ما ته یې وګورې که پوندې دې یوړه سوځی دی لاول به په ژبه راکاږې چاړې راواغېسته سره وه او چې د ژبې پورې به یې ویله کش ورکړه نو زه به یو ګز وروسته شوم داسې لوخلې به یې وکړې وی شا به دا ما راښکه او دا ټکي ووایه په ژبه راکاږه ما وی ته لار کښېنه نه په قرآن کې شته چې په ژبه چړې راکاږه او نه په حدیثو کې شته وی ته دم زده کې مې دم زده کوم خو ژبه باندې چېرته راکاږم زما هغه یقین نه مې شو راښکې مې نه شم راښکې مې په پونده راکاږم ځکه کشې ورکړه خو پونده علاج به وکړو ژبه وسولېده نو دې سره به څه کوو دا عقیده ده رونو ګورې یقین دې مضبوط د چا دا یقین کمزوري د چا دا یقین مضبوطي د چا زړه کلکي یقین مضبوط دی د چا زړه کمزوری دی زما زړه کمزور و ټینګ ورته نه شو د هغه زړه مضبوط و کلکو الله ګوارې ګورې په دې منبر درته خبره کوم سورت فاتحه حضور پاک مبارک فرمایي په دې کې شفا ده حضور پاک دروغ نه وایي دا زمونږ ایمان او زمونږ یقین دی یو صحابي د نبی علیه السلام مبارک د نبی علیه السلام نه صلات حاجت اورېده چې 2 رکعاته نفل څوک کې الله به حاجت پوره کوي کور ته راغې بیبي ته وایي ډوډۍ راوړه بیبي ورته وایي ډوډۍ خو نشته تا څه راوړي لاړه او د حضور پاک د وینا مطابق په جومات کې 2 رکعاته صلات حاجت وکړو کور ته راغې بیبي ته وایي څه شته او تا سره لیږلي دي تش طور کور ته راشه او څه شته څه دي بیا لاړ بیا 2 رکعاته صلات حاجت وکړل خدایه ستا د ښکلي پیغمبر نه مې اورېدلي دي زم ناریم او زما ښځه او بچیم نار دي او ما له به روزي راکې چې کور ته راغې ښځې څه شته که نشته وی سړیه ناشنا قصه شروع ده هغه څنګه راشه وګوره میچن تاویږي او اوړه ترې رابېږي او چې د کور څونه لوښي و مې ترې ډک کړل کور کې بل لوښي نشته چې د اوړو نه ډک کړم او بله قصه ده اور بلیږي په تنور کې ډوډۍ پکې پورې کېږي مو رانړېږي ټول کور مې د ډوډو ډک شو دا د هغه 2 رکعاتو صلات حاجت برکت د هغه یقین جوړو چې دې کې دا کمال شته چې راغی
میچنې پل ور او یورې وګورم چې د غنمو دا لار ورته د کوم ځای نه را روانه ده د سرو زرو د چرګې هغه د هګۍ قصه ده که چرګې لاله کړه هر څه ختم شو زه ګورم چې دا دانې د کومې را روانې دي خو چې پل یې ګوتې یوړې میچن وزرېده لاړ حضور پاک مبارک لا نبی علیہ السلام ته قصه وکړه صاحب دا چلو نبی علیہ السلام فرمایي ګوره ستا په هغه 2 رکاتو یقین برابر او بیا چې میچنې پل د ګوتې یوړې نو هغه یقین دی بل خوا لاړ چې ګورم چې د کوم ځای نه غنم را روان دي وی زما د قسم په هغه ذات چې زما ستا د هغه په اختیار کې ده که د میچنې د پل د ګوتې نه وي وړې تر قیامته پورې به دا پل ګرځېده اوړه به یې راغورځول او تنور به ډوډۍ درکولې دا حقیقت دی سورت فاتحه کې شفا ده خو عقیده ولا پکار زه راته خپل چې شمدید خبره کوم پروس کال زه حج ته تللی ومنو یو ملګري موږ سره پروس کال نه بل کالنۍ خبره ده هغه بیمار و تبی و او داسې تبی شوه چې حج را نږدې شو جلل غریب او موږ سره په ګروپ کې 3 ډاکټران 3 واړو ولا مختلف سپیشلیست ډاکټران داسې علاجونه ولا وکړل چې ستنې انجکشنې ولا وا دارو ورکوه او سړي ته به نه کوي زیاتېږي او ما ته یې مولوي صاحب زه جومبرمه او د مرګ نه علاوه دا چې حج رانه پاتې کېږي داسې د ګوتې په شان غریب راوخت مردان ما لکه تا خو ډاکټري علاج مکار سره یو کړ زه راته یو علاج ښیم خو چې زه راته څنګه وایم په هغې به عمل کوې هلته مې الله راوسته وایي وایه مې داسې کار به وکړي چې زمزم به ځان ته کېده زمونږ بلډینګ ته به یو شنه ټپکو داسې اوږده 100 لیټره وي لا زیاته هغه دې بلډینګونو کې هر بلډینګ ته یو کار خیر سړی دی هغه دا خدای د هغه نه دا کار دي چې څومره حاجیانې بلډینګونو ته یو ټپکه ځي یو نه ډېرې ځي مې دا یو ټپکه ځان ته کېده زمزم به بس کې حضور پاک فرمایي الزمزم لما شرب له چې د کوم مقصد دپاره زمزم اوس کې الله به د هغه مقصد دپاره ستا پوره کوي خو یاره یقین به ساتي چې دا زه څکم چې زه پرې جوړېږم او بل نبي علیه السلام فرمایي دومره بس کې چې پختی دې پرې راوپړسېږي مونږ خلک لږې څکو ډېر څکې نه شو د یو ګیلاس او 2 نه هغه زیات څوک څکې نه شي ما هغه ته داسې ونه وې ما هغه ته وی چې ګورې که زه راته کومه نسخه ښیم په دې طریقه څکې شې نسخه دومره زمزم به څکې چې ته پرې الټی وکړې مې که د پښتو د پړسو به خو 2-3 ګیلاسه به وڅکي چې د مالو ډک شو مې الټی به پرې کې دونه به څکې ما ته وی یاره بس په دې ورله او هلک ته مې ټپکه ورته کېده هغه ورته جب ډکاو زه لاړم مانځه له ماسخوتن چې رالم نو کاونټر سره به زه ناست وم که څوک د مسلو د دیني تپوس کوي دې راته مخکې ناستې او یو جانما دې تحفه کې اخیستې دي ما له یې ښودې چې زه کېناستم حیران شم چې دا خوا خو د کټه د پاسېدو نو مې لکه څنګه شوې ما ته یې خدای جوړ کړه مې په څه ټیک شوې ما ته ویم په هغه زمزم وی دومره مې اوسکلې دومره چې الټی رالی او ډېر زیاتې الټی مې وکړې او په الټو کې رانه دا ګندونه پرېوته دوباره مې بیا وسکلې وي تا یو ځل ویلې وې وی ما دوباره وسکلې بیا مې الټی کړې او په درېیم ځل مې بیا وسکلې دونه مې وسکلې چې بیا الټی رانلې وی هغه چې پاسېدل یم دا وي حرم کې مې د ماسخوتن لمونځ مو کوراله او بله حواله در کوم زما یو دوست ډاکټر بخبیلن د مردان تپوس ته وکړې هغه ماته ما په مولانا صاحب یو بل تجربه وکړه په زمزم یو سړی سلسل البال و متیازې چې ترې زیاتې ځي باید سړي متیازې نه ټینګېږي متیازې یې بیږي نو اوس متیازو والا له خو چې اوبه ورکوې خو نورې زیاتېږي که علاج به ضد شو متیازو والا له ته اوبه ورکوې نور زیاتېږي ویمه چې زمزم وڅښه او ستا هغه طریقه مې ورته وښوله چې روه دونه بس کوي چې الټی پرې وکړې ما ته یې ورشه وګوره هغه بیګ یې د متیازو غورځولې دی نیغ روان دی حضور پاک او الله دا زموږ یقین دی زه به هم دروغ وویم ته به م ووایې بل سړی به م وایي دروغ لویه ګناه ده خو دا زموږ ایمان دی دا عقیدي خبره ده هسې خبره نه ده چا صفت نه کوو دا عقیدي خبره ده چې خدای او د خدای رسول دروغ نه وایي نو حضور پاک فرمایی چې سوره یاسین سارلو الله به حاجت پوره کوي حضور پاک فرمایی سورت فاتحه په دې کې شفا ده سورت واقعه دا چې یو سړی لولي الله به فقر او فاقه لرکوي او تبارک الذي چې یو سړی لولي د قبر د عذاب نه به الله خلاصوي دارنګې ډېر صورتونه دي او د هغې ډېر فضیلتونه دي نو د قرآن شریف په وینا کې په خدای قسم ډېر لوی برکت او ډېر لوی خیر مزه پکې څومره ده خوند یې څومره دی قاري صاحب چې تلاوت کو سیف الله قاري صاحب څومره خوند یې کو او قاري عبدالباسط صاحب کیسک چې تو لګې
څومره خوند کوي. یو خشته قاری او حضور پاک مبارک چې به د قرآن شریف تلاوت کو. الله اکبر. چې د مکې کافر به ورته ودرېدل او غوږ به ورته ایښوده، نو دې کې به خوند او لذت وکړ. الله دې مونږ او تاسو جنت ته بوتلی کړي. احادیثو کې هم راځي او قرآن شریف کې هم راځي. جنتی له به الله په جنت کې هر څه ورکړي چې د زړه کې تېرېږي. ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون. اړه چې دې څه غواړي هغه به الله درکوي. د هر جنتي په کور کې به څلور ولې بیږي. یو به د شاتو وي، یو به د سوچه پیو وي، او یو به د خالص و اعلی اوبو وي، او یو به د شراب وي. خو د خوند دپاره به هلته شراب څکي خلک. د دنیا په شرابو کې سردردي هم شته او نشم پکې شته چې څوک یې اوس کې غل متیا دې ته بیږي. د جنت په شرابو کې به صرف خوند وي، لذت وي پکې. سرخوږي قرآن شریف کې الله وایي، او سرخوږي به هم پکې نه وي او بېهوشي به هم پکې نه، نشه به پکې نه. د حضور پاک مبارک نه یو صحابي تپوس کوي، وایي صاحب په وله کې خو دننه خټی او کاڼي پکې وي په وله کې، خوند هم کوي چې په دې کاڼو کې اوبه روانې شرړار کوي. د جنت په دې ولو کې شته وی او هغې کې به کاڼي وي، خو هغه به زمرود او یاقوت او مرجاني. او په دغې وله کې چې کومه خټی هغه به مشک او عنبري. یو صحابي تپوس کوي، وی صاحب په جنت کې دوړه شته؟ وی او خو د جنت دوړه به زعفراني الوزي، خوشبويي به کوي. یو بل صحابي تپوس کوي، وی صاحب په جنت کې کرونده شته، غنم به پکې څوک کري، جوار، هر قسمه تپوسونه صحابه کوي. وی او یو سړی به د الله نه غنم وغواړي چې خدای هغه مې شوی دی زمیندار بابا به غنم کرم، الله به تخم ورکړي، ځمکه به ورته وښیي، دی به تخم وکري. وی هغه تخم به د رب په سترګه کې زرغون هم شي، لوب هم شي، او هغه به دانیم شي، او لکه د غرونو په شان غنم به ترې ودرېږي. الله به ورته وایي چې واله بني آدمه کمبخته پیسه هم نه مړېږي، تیاره ډوډۍ درته میلاویږي او تیار پاکونه بیا هم غنم غواړئ. کټ کې به ناست دی چې کومې میوې ترې زړو شي، او میوه به څانګه راښکته شي او د خولې له به دې راورسي. نه پې دوړه شته خوره، نه پکې څښا ځای شته چې د چاته دې د دوکاندار نه دې اخیستې نیمه به غورځئ او نیمه به خورئ، دا پکې نشته. او نه پکې دننه هډوکې شته چې ورېږه هډوکې به یې د په مری کې وننښلي. او نه پکې دا شته چې دا میوه او دا به له خېټه خرابه کړي او ردې نه مې پرهېز دی او بلډ پرېشر مې دی او د زړه بیماري مې دی او شوګر مې دی، دا قصې دلته نشته. ټول به په روغ صحتي الله دې م بوتلی کړي. د چا به بیماري نه، د چا به پرهېز نه، نه پکې لوږه شته او نه تنده شته. نو خلک به دا خوراک څه خوري؟ دا به د خوند دپاره خوري. لکه سړی په ډوډۍ موړ شي او د هغې نه پس هم میوه خوري، او په تندې مړی تندې نی او بیا هم د خوند دپاره شربت څکي. د جنت خوراکونه اوبه چې خلک استعمالي د لذت او د خوند دپاره به د موړوالي دپاره نه هلته نه سړی وږي کېږي او نه تږي کېږي. او چې سړی ډېره موړ شي یو اګرمېبو کې بیا بیا ضرورت محسوس کړي. او د دې وجود نه چې دلته خولو دي څښا بینتې دي، په جنت کې چې د نه په وجود نه خولو دي هغه به خوشبویي کوي. بیبیانې به خدای دې جنتیانو له ورکړي، کم از کم 2 یا بیبیانې، دا به پاکې وي. ته عبادت کې ته جنت ته ځې، ولې دوی به دوزخ ته ځي؟ څه دوی به جنت ته ځي که نه؟ ښځې به در سره وي، دا به د هغه حورو سردارانې وي، او دا به خشته ښځې مزېدارې به شي. او کم سرپیچک او لوپټه چې په سر وي د هغې قیمت په دنیا کې سړي د هغې نه به بهتر وي. او کومه خوشبویي چې پورې کوي د یو نوک برابر خوشبویي په دې نوک چې څومره راځي، که دا دنیا ته راله د خوشبویۍ نه به څوک ژوند تېر نه کړي. او که یو جنتي ښځې دنیا ته خپل مخ راښکاره که د انور او د سپومۍ رڼا به درته بیا نه ښکاري. دا د جنت خوشحالی وی. جامې به راته څنګه میلاویږي؟ د انارو په شان بوټې وی، انار به ترې وشوکې، څه به د خوراک دپاره یې سره جامو دپاره، که ټس ورکې په منځ یې نیم کې دننه به د ریخمو جوړه ترې وځي. او ستا په وجود فټ جوړه شوې، دانه چې لستوڼی اوږد دی او ګریوان یې تنګ دی او ارت دی او پرتوک خو یې راله بل شان جوړ کړی دی. د ټولو جنتیانو یو شان وجود، یو شان قد، یو شان جامې اعلی مزېدارې د ریخمو خشته. خدای دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. څه چې دې له غواړي، لنډه خبره دا چې څه دې له غواړي هغه میلاویږي. نسوار به پکې وي که نه، دا لنډه خبره ده. که د چا اړه کې تېر کړي زما بچي وشي، دا بې اړه کې نه تېرېږي. پردی ښځې ته کتل بې اړه کې نه تېرېږي. بدعملۍ ته بې اړه کې شوق نه راځي. پوډرو ته
پوډریان به ورځي خو وروسته داسې ضرب هم نه ځي چې مسلمان مړي چې هلته یو ډبه وي نو هله به ځي او دا نسوار هلته نسوار مسوار پکې نشته او نه پکې سګرټ شته څښا څیزونه په جنت کې نشته او نه به څښا څیزونو سره چا پله کې شوق راځي دا یاد ساته خدای دې د دې نشو نه هم تاسو وساتي دا ګنده څیزونه نسوار او سګرټ او پوډر او چرتونه یې نه خدای ساته زموږ په کلي کې یو پوډر یو اوس مړ دی راغې پلار ته کېناسته دا ګو رښتیا خبره ده څه لطیفه نه بابا دا کټ دله چا سوري ته کړی نه دی هله را په اوږه شي چې دا کټ دله سوري ته کړم پلار یې شکرونه وستل چې نن مې شکر دی بچي تپوس وکړو چې دا کټ مې سوري ته کوي دا په شیک او په درشل یې کېنو بابا ورېږه چې کټ دله سوري ته کړم چې یې په درشل کېنو کټ یې نیغ یوړ او بازار کې خرڅ جنت کې به پوډر یو که بني ته لا اول خو وروړه وروسته به خبرې کوو نشه چې پیغمبر حرامه کړې ده نو نقصان دی پکې چې پیغمبر کوم څیز ته حرام وایي نو هغې کې به نقصان یاد ساته او خدای چې کوم څیز ته ناجروا وایي هغې کې به ستا د وجود فایده نه هغې کې به نقصان وي خدای هم د نشو تماشو او د دې بدعملونو محفوظ وساته نو جنت کې چې ستا پړه کې څه راځي الله به درکړي دنیا د هفتې په برابر ځکه په جنت کې ورځې شپې نشته یو شان ورځ ده دا خلک به یو ځای راجمع شي څوک د نور په منبر څوک د زمرودو څوک د یاقوتو څوک د سرو څوک د سپینو زرو رب العالمین به ورته خپل دیدار وکړي ځان به ورته وښیي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره چې دوی د الله یو سیکنډ دیدار وکړي یو سیکنډ د سترګې د رب برابر نو د جنت د او یو زرو کالو خوشحالۍ به تېرې شي دومره خوند به یې پکې او د دنیا د هفتې په اندازه به ټول جنتیان یو ځل د رب العالمین دیدار کوي الله دې زموږ نصیب نورو یو ځل به دا جنتیان مخامخ شي او الله ته به کښېني الله به یې تپوس وکړي جنتیانو وایه څه خوشحالي پړه شته نه خدایه وګورئ سوچ وکړئ څه ارزو شته تمنا خدای چې څه غواړه میلاویږي ډوډۍ اوبه جنتیان چې ووري د دې نه مخکې چې د جنت څومره خوشحالي دي به تېرې شي او رښتیا کې تلاوت د قرآن شریفي او د پروردګار د طرف نه اواز د الله او زه پکې طالبانو ته کله یم چې بیا صورت رحمان وایي جزونه پوند وکړي ښه دې کې یو بله نکته اوس وګوره قرآن خو موږ ته نازل دی که نبی علیه السلام ته حضرت ابراهیم علیه السلام دپاره نورې صحیفې وې آدم علیه السلام دپاره نور موسی علیه السلام دپاره بل کتاب داود علیه السلام دپاره بل کتاب زمونږ د هدایت دپاره نازل لیکن په جنت کې جنتیان خو د آدم علیه السلام زمانې نه واله تر قیامته پورې به ورې د ټولو امت ته ټولو جنتیانو ته که د آدم علیه السلام امتیان دي او که د ابراهیم علیه السلام او که د نوح علیه السلام ټولو ته به رب العالمین د قرآن شریف تلاوت اورئ دی خوند دی اورېدو کې څونه خوند وهذا کتاب انزلناه مبارک او چې د یاد کوتې حافظ جوړ شوی دا څونه برکت حضور پاک فرمایي لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترق که قرآن شریف په یو سرمن کې ونش او بیا دا سرمن اور کې وغورځی سوځېږي به نه دا طالبان په موږ سوال کوي چې قرآن شریف په اکثر خلک تعویض کې او په سرمن کې بند کړي هغه اور ته غورځی سوځېږي درونو احاب په عربی کې د کچه سرمن ته وایي د انسان دا سرمن د دباغت نه مخکې چې دا کچی او د نار نه د جهنم اور مراد دی نو که قرآن شریف د انسان په سرمن کې بلکې او د انسان یاد کی حافظ شي او دی د جهنم اور ته غورځی نو دی بس وزیږي نه او بل حدیث کې راځي اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل وی زما په امت کې دوه ډلې دي چې دا ډېرې بهترینې دي یو هغه خلک چې د هغې په سینو کې د الله قرآن پروت دی او یو هغه خلک چې د شپې پاس یو خپل رب ته په سلګو سلګو جاړي خیرکم من تعلم القرآن او علمه حضور پاک فرمایي تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن د بل نه زده کي یو روایت کې وعلمه بلکې او علمه یې زده کي یې بل ته وښایي او چې دا ما کوم آیت تاسو مخکې ولسته دوه آیتونه د قرآن شریف کې یو ځای کې هدن للناس دی چې قرآن شریف د انسان دپاره هدایت دی او دې ځای کې راځي صورت بقرې په اول کې هدن للمتقین څه مطلب چې عام انسان دپاره د هدایت ذریعه ده خو چې د انسان په عمل وکړي او د هدایت سرچشمې وګرځوي نو بیا ردنه الله متقي جوړوي پرهیزګاره ترې جوړېږي
که هسې څوک قرآن شریف راوالي او دی د خپلې سینې پورې پیوست کي، قسم دې دام د ثواب ذریعه ده، په دې هم الله ثواب ورکوي. ډېرې کښتۍ خدای پاک د قرآن شریف د برکت نه د غرق کېدو نه بچ کړي او په دې اخباراتو کې اکثر راځي اکسیډنټ وشو او یو سړی و چې هغه سره قرآن شریف په خدای بچ کړ، بار بار راځي. او ډېر کورونه چې پې اور ولګي پروردګار یې د قرآن شریف د برکت نه د اور نه محفوظ کړي، او ډېر کورونه په زلزله کې خدای د قرآن شریف د برکت نه محفوظ ساتلی دي. نو قرآن شریف د پاره دا کافي ده چې دا د الله خبرې ده او د یو عظیم پیغمبر د امت دپاره او په یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یو عظیم فرشتې چې حضرت جبریل علیه السلام دی د هغې په واسطه رب العالمین نازل کړی د رمضان په ډېره عظیمه مبارکه میاشت. نو کوشش وکړئ ورونو په خپل هم د قرآن شریف تلاوت کوئ او خپلو بچو ته هم قرآن وښایئ. بچي په قرآن پوه کړئ. زمونږ خلک مونږ بچي په خپله نافرمانه کړل، د بچو نه مونږ خلک شکایت کوو که نه، یاره جي بس زوی مې قدر نه کوي او زوی مې ادب نه کوي او زوی مې احترام نه کوي او جګړې را سره کوي. دا زمونږ خپل نقصان دی. مونږ خپل زوی ته خو د قدر لار ونه ښوله. شا به بچې ګورې خر چې د خره کم وي غوږ یې د پرې کولو دی، هغه تربور ترې وګوره څونه پیسه ګټي، تکړه شه ګورې چې ته د هغه نه زیاته وګټې. دا چل مو ته ښولی دی. بیا نه حرام ګوري او نه حلال ګوري، په یو طریقه پیسه پیدا کوي. دین هم ورته ونه سو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو سړی راغی، حضرت عمر ته شکایت وکړو، وی زوی وواله موږ ور سر نه مې وینې بیږي. زوی ولې ووالې؟ وی صاحب کوټه کې راله سر نه راوبرو، ورشه وی زوی حاضر کې. چې زوی یې راوسته مخامخ ودرېد، خپې بلې خپې د خټو د خاورو ډکې څکې تورې او لاس کې ورسره غټ کوتک دی، لکه دا د میخو والا چې غټ کوتک ګرځوي ګجرات، او څښا په بد شکل سرتور سر او ګنده شکل. وی دا دې زوی دی؟ وی ته دې خوا راشه هلکه، ستا څه نوم دی؟ وی زما جعل. جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي. ګونګټ دا یو بورۍ کې نه په ګوډونو ګرځي، یو ګونګوټي هغه د دې سټوټي نه فوټبال جوړ کړی په دې سپېمټ هغه راورکوي. وی دا نوم دله چې ایښی دی؟ وی دا مې دې پلار ایښودی دی. هلکه تا په عقل کې چې ته خشته نوم نه راته چې ګونګټ نوم دې ولې ایښود جوړ؟ نو ځنګل کې هغه ګډې چیلې و خان سروم. مونځ کې مونځ جي څه ته وایي؟ مونځ یې نه پېژنده. اودس کې یاره جي اودس څه ته وایي؟ نه مونځ پېژنم نه اودس پېژنم. دقه غټ خرې راکړي دي و خان او ګډې چیلې په ځنګل کې سروم. نو دې پلار راته چل خولی دی چې دا دوه خره کله په جګړه شي او واقعي د خرو جنګ ما لیدلی دی. یو ځای کې مې شپه وه چې بیابان کې ودومه او سهار چې پاڅېدم نو ماشومانو خره جنګول. وایي خدای دې د هغوی د جنګ نه ساته. موږ وایو ګنې دې په خپر وانه کوي. شاته لته وایي هغه خر چې به په بل خر چک ولګوه بل به ورته براندې والي، بیا به یې پرېښوده کم دی. نو د دوه سره چې کله په جګړه شي نو دې پلار راته چل خولی دی، نو زه کوتک اوچت کم او دا سر لی وله راوبرو، نو یو خو تښتي بل خو تښتي. دا لار راته د ښولې ده. وایي نن چې کور ته رالم نو ما مور او پلار په جګړه شوي، دا بابا مې او بیبی مې په جګړه شوي. نو ما ورته ډېر نصیحت وکړ، یو بل ګریوانونه نیولي او یو بل یې ټسول. نو بس هغه چل راته د ښولې د خرو والا کوتک مې اوچت کړه، د په سر ور برابر شو. چې مې ووت د اخو دا انګل منډه کړه، بیبي اخوا منډه کړه. عمر فاروق رضی الله عنه پلار ته ولوي، وایي چې څه دې خولی دي همغه د سره کړی که دا دې راوستې د جومات ته اودس دې ورته خولی، د مونځ په چل دې پوه کړی، دی به دې راوستې مونږ به ورته د حضور پاک حدیث ښودو چې مور څه ته وایي، پلار څه ته وایي. د پلار څه حق دی، د مور څه حق دی، د ګاونډي څه حق دی. پردي مال سره به څه کوې، خپل سره به څه کوې، دې نه خبر. روانې ټول ستا دی، دا حقیقت دی رونو. زمونږ په کلي کې یو سړی و، مور یې راله بوډۍ سپین سرې، لاسونه یې تړلي وو لاسونه، او په دې مخ باندې د وینو داغونه او جله دې ما ته وي زوی ووالم. بهر کیف هغې ته مې وویل ګوره روانې ټول ستا دی، تا دا زوی چې ماشوم و نو پټي ته یې په منډه کړې دی، چېرته دې نه یې راوستې مونږ له چې دې بچي ته مې قرآن وښایه، چېرته دې نه دې راوستې چې ده ته دین وښایه. او ټول عمر به نیکبخت اوس د خدای وبخښي مړه ده، ټول عمر به پفی ورته وباچول او د دې بچو دپاره د خپل اخرت برباد کړی دی. هغه بچې ما په دې خپلو سترګو ولي دغه زوی چې ناجوړه شو. لیوني سپي چې چلی و، لیوني سپي
او ما لیدلې نه دي خو خلکو دا قصې کولې ځکه زه بیا سپوز ته نه وم ورغلی خلکو راته وی چې دننه د خېټې نه د کوترو چینګار خېږي نو ټیک ده که اولاد د مور پلار نافرمان یې هغې له الله سزا ورکوي خو غلطي د مور ده چې قرآن یې ورته نه دی ښول دین یې ورته نه دی ښول نو بچو ته قرآن وښایې قرآن ورته یاد کې قسم په خدای په دې منبر مې ته قسم وخوړی چې دا ستا فایده ده حافظ صاحب حسین علي صاحب مولانا صاحب چې د قرآن شریف تلاوت کوي د دې ثواب بچا ته رسیږي مولانا احمد علي جان صاحب مرحوم رحمه الله ته رسیږي که نه به رسیږي صفا خبره ده دی چې څومره تلاوت کي د هغه ورسره حصه ده د ده د والدې صاحب حصه ده ولې هغې ورته کېنولې تا بچی چې تلاوت کوي ته به په قبر کې پروت فایده به تا ته رسیږي ته به په آخرت کې پروت دی به تلاوت کې فایده به در رسیږي نو بچو باندې قرآن یاد کې قرآن علم پې وکې د قرآن شریف تلاوت پې وکې جومات ته یې راولې دغه ستاسو فایده را یو لوی بزرګو په بني اسرائیلو کې نیک سړی او بزرګو هلته به راهبانو لکه زمونږ نیکان خلک یي څوک ورته عالمان وی څوک ورته مشایخ وی څوک ورته اولیا وی او د عیسایانو د نبی علیه السلام د زمانې نه مخکې چې به د هغې کم نیکان خلک وو هغې ته به یې راهبان وی هغې چې به کم کار کو هغې ته به یې رهبانیت وی د هغې کار زمونږ نه ډېر سخت و د دنیا کار روزګار به یې نه کو او جونګړو کې به پراتو او خلکو ته به دا خوله چې مونږ خو الله یادو او مونږ خدای یادو دا به د رهبانیت د هغې یو شوق دا به لومبۍ مرتبه وه دویم نمبر به داسې خلک وو چې هغې به ودونه کول او ښځې به هم کولې هغې به ځان له په خپلو ګرجو کې ناست وو عبادت به هم کو او ښځې به هم وي بچي به هم دا به ورپسې په دویم نمبر وو هغې به د تورات او د انجیل تعلیمات خلکو له خول او دا ړومبي خلک چې دا کوم راهبان به او پټ به په غارونو کې اوسېدل او په ځنګلونو په جونګړو کې به اوسېدل هغې به نه چاته دین ښه او نه به یې د چا نه دین زده کو بس د هغې به دا مشو نو چې مونږ بس الله یادو او د الله عبادت کو او چې چا به ودونه کول لګیا به هغې به تورات او انجیل یو بل ته خو دا دویم نمبر راهب دا کم چې ښځې والا دی او دا خلکو ته ښودنه کوي نیک سړی دی ډېر زیات او خدای پاک ته ډېر تقرب حاصل کړی دی یو ځل د پیغمبر په ژبې الله ته درخواست وکړو چې خدای د زړه مې دا ارمان دی چې ته زما یو څو سواله قبول کا اوس سوال خو د انسان قبلیږي دعا خدای پاک قبلی خو د دعا د قبلیدو مختلف شکلونه دي حدیث پاک کې راځي چې یو سړی دعا کوي کله چې څه غواړي خدای ولا هغه ورکړي د یو شکل شو کله چې څه غواړي اوله الله ورکړي خو زر یې ورنکړي څه موده پس یې ورکړي مونږ خلک وایو هلکه جي دعا کوم او دعا مې نه قبلیږي نه دا قبلیږي خو څه موده پس قبوله شي کله چې ته څه غواړې څه موده پس به درته میلو شي کله چې ته څه غواړې هغې کې به د خیر نی د هغې په ځای به دله پروردګار بل شی درکړي هغې کې به د خیر وي مونږ خو په خپل خیر او شر نه پوهېږو کله چې ته څه غواړې هغې کې به دومره خیر نی لکه پتا کې د الله را طرف لکه مصیبت راځي هغې کې څومره تبی وي نو هغه دعا به دله خدای قبوله نه کړي د هغې په وجه به دنه خدای هغه مصیبت رد کړي او کله به دنیا کې هغه دعا ستا قبوله نه شي اخرت له به دله رب العالمین وساتي نبی علیه السلام فرمایي اخرت کې د قیامت په میدان کې بعضې خلک بی هغې له به الله نیکۍ او خوشحالۍ ورکړي دوی به وایي خدایه دا د کمې مونږ خو دومره عبادتونه نو کړی الله به وایي دا ستاسو دعاګانې وي چې ما نم دنیا کې غوښتلې او تاسو به وې نه قبلیږي ادله ما ډېر ورځې له ساتلې وې اوس به یې د نیکۍ او د ثواب په شکل کې درکو وی دی به وایي شکر دی خدایا او چې د چا دعا په دنیا کې قبولی یاره ارمان که زمونږ دعاګانې هلته نه وې قبولې ښه به وې اوس به راتره ثواب او د نیکۍ په شکل کې میلو شوې وي نو د خپل پیغمبر په واسطه د الله نه یو سوال وکړو چې خدای زما یو څو دعاګانې ما له قبول کا خو چې زه څنګه غواړم هغسې راله قبول کا چې زر غواړم چې زر حاصلېږي خپل پیغمبر ورته وایي تا د الله نه سوال کړی ستا 3 دعاګانې الله قبول کړي دا د ښځو د فتنې خبره درته کوم
درې دعاګانې دې قبولې شوې او چې ته څنګه وې هغسې به میلاویږي او چې ته څونه زر غواړې زه هغومره زر به میلاویږي. سړی سرکې شو، خوشحاله شو چې زه درې دعاګانې قبلیږي او د مسلمان دعا خو دی چې د خدای رضا پې غواړي که نه، یا د مسلمان دعا دی چې جنت پې غواړي، اخرت پې غواړي، دنیا هم غواړه خو ورسره اخرت غواړه، یوازې دنیا به ګورې په سوال نه غواړی ښه. او بعض خلک وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. خدای دنیا کې هم خیر خوشحالي راکې او آخرت کې هم خیر خوشحالي راکې او د اور نه مې بچ کې. الله د دې خلکو صفت قرآن شریف کې وروستو کړی. زما یو ملګري هغه راته خبره کوله، یو سړی د بیت الله خوا کې ولاړ، ما سره حج له تللی، نو هلته یو مبارک ځای دی ملتظم ورته وي، خدای دې موږ تاسو ټول هغه ځای له بوتلی کړي. د بیت الله شریف د دروازې او د حجر اسود په منځ کې یو ځای دی او د دعا د قبلېدو ډېر بهترین ځای دی. نبي علیه السلام فرمایي چې دغه ځای د انسان دعا ډېره زر قبلېږي او ډېر په اسانه قبلېږي. نو بعضې مسلمانان ورشي نو هغه یو لاس په هغه درشل مبارک باندې کیږي او بله لاس د بیت الله په هغه دیوال کیږي او دا مخونه ور پورې مږي او الله ته جاړي. فقیر ببابک، خدایا یو فقیر او مسکین ستا په در ولاړ دی، ستا په دروازه ولاړ دی خدایا. هله دنه جدا کېږي خدای چې ته د ده را دعا قبوله کې. نو هلته که سړي له دعا نه هم ورځي نو ورته خدای را یادوي او که جلا نه هم ورځي نو سړي له جلا ورځي. نو ما ته دا ملګري وی زما نه مخکې یو پنجابي ولاړو، بوډا سپینګیري چیچل مخ، هغه ولاړ دی او دروازه باندې لاس یې ښودی دی او داسې جاړي سلګی وی. زه ورپسې شاته ولاړ او زه ورته وایم چې دې خوا شه، ځکه یو کس چې لږ ولاړ یا بل ملګری دې خوا شه چې زه ستا په ځای ودرېږم. نو دې ټپوم په دې شا چې دې زر دې خوا شي، وی داسې ناشنا د الله صفتونه یې شروع کړل، جاړي خدای پاک ته، یا الله تو بڑا مهربان کریم رحیم ذات ہے، لګیا یې د خدای دا صفتونه. وی ما د اړه کې وی چې یاره داسې کار دی چې د حدیث دعا کوي زه به پې امین ویم، ځکه جاړي خدای ته او کوم مبارک ځای کې ولاړ دی. راشه د حدیث چې څه غواړي که نه، بس دا ټک او غړپ او دعا قبلېدل ورسره سم دي، ځکه ډېر په محبت او په جړا کې او د خدای صفتونه کوي. وی 15-15 منټه لګیا یې د خدای صفتونه تو بڑا مهربان کریم رحیم قادر بادشاہ. وی آخر کې وی اے اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما. ما وی چې اوس دله دا مخ د بیت الله په دا خوا کې اوس اوسه پیړۍ وومه، ظالمه دونه د خدای ته وجړل، جنت دې وغواړه، ته خو دا اویو اتیو کالې ښځه هم غواړې خوبصورت او بیا نوجوان هم غواړې. نو خدای پاک و دعا قبلی خو خدای پاک نسبت ته هم ګوري که نه، نسبت ته ګوري. دا خښته چې سړی په خښته لګوي نو یا پکې منځ کې خټه لګوي او یا پکې سیمټ لګوي، داسې نه چې خاوره پکې منځ کې لګوي، نسبت خو به برابری کړ. بعضې خلک وي د خدای نه سوال کوم ما ته سوال نه قبلیږي. څنګه سوال کوم؟ لیلة القدر شپه ده، خدای چې یو د سرو زرو مولي زموږ په پور کې راووری نو خدای پولی شي، لیکن څه نسبت خو پکار دی. باران خو د اوبو کېږي، اسی وایه چې خدای مال او دولت راکړي. نو سوال به هغه کې په سوال ځان پوی که یوازې دنیا به نه غواړئ، اخرت به غواړئ. ښه دا د سوال طریقه ده، او که دنیا غواړې وغواړه خو آخرت ورسره خامخا وغواړه. نو دغه سړي بزرګ هم پړه کې دا سوچ وکړو چې زه به د خدای نه په دې جنت وغواړم، اخرت به وغواړم. راغې کور ودانې سره بیبي سره مشوره کوي او سلاس پې کوو چې ځان نه هم پیسو غواړم او تا له م غواړم. ښځه ورته څه وایي؟ وی سړیه ډېره ښه خبره ده، یو پکې زما شو او دو پکې ستا شوې. ولې؟ زه یې ښه دی او ته مې خاوند دی، دوه ځان له وغواړه. او یو وی ښځې ته په قلار کښېنه، ته به څه غواړې؟ ښځه خو نبي علیه السلام فرمایي وی ناقص العقل او ناقص الدین ده، عقل هم ناقص دی او دین هم ناقص دی. هن ناقصات عقل و دین، عقل هم ناقص او دین دا د غالب او د اکثر په اعتبار، ځکه بعضې ښځې وي چې هغه ډېرې عقلمندې وي او بعضې ښځې وي هغه ډېرې زیاتې دیندارې وي. د حضور پاک نه یو سړي تپوس وکړو وما نقصان عقلها و دینها، د الله رسوله د عقل نقصان یې څه دی او د دین نقصان یې څه دی؟
وی تاسو نه ګورئ چې د دوو ښځو ګوی د یو سړي برابري؟ وی دا معلومیږي دا چې عقل کې نقصان دی، نسیان پې راځي، یېره پې راځي. او ته نه ګورې چې دا په میاشت کې په بعضې ورځو کې نه روجې نیسي او نه منځونه کوي چې خپله بیماري پې راشي، دی د دین نقصان دی. زما رونو نو ښځې ناقص العقل نو ښځه ورته وایي چې یو دعا به زه غواړم، دی ورته وایي داسې کار دی چې موږ به جنت غواړو، د خدای نه خوشحالۍ به غواړو. په قلاره کښېنه ویې نه ته ځان لکه جنت غواړې او خوشحالي غواړې، خو دا یو به ماله غواړې. زما حق منې که نه منې؟ سر یې را مجبور کړ، ډېره ښه ته څه غواړې؟ وی ما له داسې سوال وکړه چې ما نه خدای پاک د 14-15 کالو پېغله جینۍ جوړوي او خشته خوبصورته چې زما نه په دې وطن او په دې علاقه کې ښکلې ښځه بله ني. سړیه چې زه خشته شم او ښکلی شم ته به هم خوشحاله مزې به دي. یاره ښځې ګورې زم د 1 کال ویم او عمر مې زیات دی او د مرګ په غاړه او تم بوډی ښځی، نو چې تا خیرت جنت غواړو که واپس پیغله شي بیا به مرې؟ نه سړیه به دا یو سوال ماله وکړه، هغه دوه باندې چې ته څه غواړې خو دا یو ماله وکړه. که ښځې سره یې مشوره نه وي کړې ښه به وه، را مجبوره یې که وی خدای زما دا ښځه د 14-15 کالو پیغله جینۍ کې او داسې خشته ښکلې چې په دې علاقه او په دې وطن کې د دې نه خوبصورته جینۍ بله ني. الله خو ورسره وعده د پیغمبر په ژبه کړې وه، همهقسې ترې خدای جوړه کړه، ځوانه شوه، پیغله شوه او خشته جینۍ ترې جوړه شوه. چې څه موده تېره شوه ماسخوتن ورته کېناسته، سړي یو سلا کو مشوره کو، وایه وی ګوره ته بوډی ځان ته وګوره او ما ته وګوره، زما او ستا جون یو ځای تېرېدل مناسب دي؟ مهرباني وکړه ما له طلاق راکړه، ما پرېږده، زه به چې ته ځوان خاوند وکړم او ته دا نه چې ته بوډی ښځه ګوره. ښځې دا څه دی؟ ما چې دعا کوله دی نه نه زما او ستا جون نه تېرېږي، ته خو بوډی او زه ځوان یم او دا کوم ځای کېږي چې زما او ستا جون. جګړه جوړه شوه، چې جګړه جوړه شوه سړی یې په غوسه کې راوست، چې غوسه کې راوست غوسه شو، دویمه دوا یې استعمال کړه، وی خدای زما دا ښځه ښه بوډی کې، داسې بوډی چې په دې وطن کې د دې نه زیاته بوډی او چیچړه او بدشکله بله ني. نو خدای خو وعده کړې وه همهقسې ترې جوړه شوه. ما خو در سره ټوکې کولې، دا دې رانه څه جوړ کړل؟ هلته ورپسې اوښیان رالل، سرګنۍ دا زمونږ د خور لور لرې څه جوړ کړل؟ ستا د ازبرګي او پیري دیله ده، دا چیرې ډېره وباسې چې زمونږ په خور تجربې کې کله تې جینۍ جوړی او کله تې بوډی جوړی، کله تې ځوانه جوړی او کله تې بوډی جوړی. کوتک د دنیسو برابرو دي تا ته ازبرګي ښایو، ځان له تجربې کوه په نورو خلکو، دا په دې تجربې کې دا پیري مریدي د دې دپاره ده. خدایه دا څه په مصیبت واوړېده، څه په لانجه کې ګیر شوم چې غریب مجبور شو. درېیمه دوا یې وکړه، وی خدایه هغه مخکې چې څنګه وه همغسې یې کې، ځوانه مې هم نه راپکار و، دا بوډۍ چې څنګه مخکې وه نو واپس دې ښځه همغسې جوړه شوه. 3 دواګانې په یوه ښځه کې لاړې او ښځه همغه پاتې شوه چې څنګه مخکې وه. دا د ښځو مکر او فریب. حضور پاک مبارک رښتیا وایي، قسم دې که دروغ وایي، رښتیا وایي چې ښځې دا د شیطانانو جالونه دي. خفه کېږئ ما، دې زمانه کې په مارکیټونو کې ورشئ وګورئ سړي به ډېرې او که ښځې به ډېرې، ښځې به ډېرې. او په کوم لباس کې بار دا زنانه ګرځي؟ په نرو جامو کې ګرځي. نبی علیہ السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به ښځې څنګه جامې به اغوستي او بربنډې به کاسیات عاریات، جامې به اغوستي او بربنډې به. صحابو ته خو د دې زمانې دا نری لباس د سیپون جوړې او د جارجیټ لوپټې یې نه ویلې دي. هغې به وایي دا به څنګه یي صاحب، جامې به اغوستي بربنډې به وی او جامې به اغوستي او بربنډې به. او په لاره چې ځي مایلات ممیلات، دی به ځان سړو ته مایل کوي، داسې تلل به کوي او سړي به ځان ته رامایل کوي. رؤوسهن کاسنمة البحر، او سرونه به یې داسې د مکیز نه لوړ او کاږه به وړي لکه عربو کې د سرو اوښان د بهتي لوړ قبانې وي او داسې یو طرف ته مایلې چې په لاره ځي نو د کاږه به په لاره رواني، سپ به په لاره کوږ رواني چې سړي راته رامایل شي. رښتیا وایه حضور پاک مبارک چې څه خبره کړې د هغه ده که نه ده؟ اوس د جارجیټ لوپټه چې د کمې ښځې په سر د ښځې وجود عورت دی، چې دا مونځ کوي که مخ یې ښکاري نو خیر دی، که
لاسونو دا تلی ښکاري نو پروا نشته. او بعضې علما وایي نه خیر دی که دا ګوتې یا د پاسه دا د لاس دا شا دا ښکاري نو هم خیر دی. بلکې بعضې علما وایي چې نه ګوتې به ښکاري دا د پاسه حساب هم نه ښکاري تلی دې ښکاري. زه خیر دی که دا د پاسه حصه او تلی ښکاره شي پروا نشته. دارنګې د خپو تلی که ښکاري پروا نشته. او که د خپو د ګوتو د پاسه دا پنجه ښکاري بعضې علما وایي دا به هم پټی خو دا ګرانه ده که دا هم ښکاره شي پروا نشته. ګیټو نه لاندې حصه به پټی پنډی به پټي سټ به پټي ویښته به پټي که دې کې دا ښکاره شو مونځ یې ورسره نه کېږي. داسې جامع غوندې لباس پرتوګ چې د هغې نه یې دننه پنډی ښکارېږي نو مونځ به د کوم ځای نه وشي. او ورونو ګوره یاد وساتئ که یو ښځه وایي زه خو په کور کې دننه مونځ کوم زما ویښته ښکارېږي نو ښکارېږي دی. نه ښځه که داسې کوټه کې مونځ کوي چې دروازه ځان پسې بنده کړي هېڅوک هم نه بیا هم عورت پټول وله فرض دي. داسې کوټه کې چې هېڅوک نه بیا به هم سر پټی بیا به هم سټ پټی بیا به هم مری پټی بیا به هم لیچې پټی او بیا به هم پنډی پټی. او که دغه پټه کوټه کې وجود ښکاره شو نو بیا هم مونځ ورسره نه کېږي. د دې ښځو مونځونه بیا کېږي قطعا نه کېږي. نو پالش چې ښځه پر نوکونو مږي نو پالش سره د کوم ځای نه اودس کېږي. او که ښځه په لوی اودس ماتي کې ده په غسل کې ده او نو پالش په نوک پورې دی لاندې اوبه نه ورځي دا ګناهګاره ګرځي دا پلیته ګرځي. نه اودس صحیح کېږي ځان دې نوک اوچ پاتې شو د پاسه پې دغه پروت دی د نوک پالش هغه رنګ پې د پاسه پروت دی. که غسل کوي لاندې اوچ پاتې شو اودس ونه شو غسل نه وته که مونځ کوي څونه ګناهګاره به ګرځي. نوک پالش د ښځو دپاره ګناه او راشه وګوره ښځې پورې کوي که نه پورې کوي. دا څومره ګناهونه دي د ښځو. نکلي دې دې پورې کې ښځه نکلي ده چې په نوک ولګي د نوک حصه وګرځېده د نوک جز وګرځېده هغه د نوک نه بیا نه لرې کېږي. او نوک پالش چې په نوک پورې شو چې معمولي غوندې اوچ شي او زور ورکړي نو ته یې خوا جدا شي هغه د نوک حصه نه ګرځي. ښه ښځې نوکونه پرې کوي که نه پرېږدي یې اوږده اوږده نوکان. زما یو ماشومه ده اما ته وي نه بابا وي نوکان خو پرېږدي نه مای بچې مونږ خو چې د لار کې انسان د غیر اختیاري په نظر برابر شي یا توزکي موزکي کې داسې اوږده اوږده نوکانې وي وي دی د بیې یې ښودي د بیې نوکان راوړي په نوکونه یږدي. ښځو سرونه کټ کړل د سړو شان نبي علیه السلام وتلعن الله المترجلات. هغه ښځه چې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان تشبیه کوي وایي په دې د خدای لعنتي. په لوپټګو په چادرګو کې ګرځي په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګوي اوس خو لا موبایل یې پکې بیا راووتې او په موبایلو کې خو اوس تصویر والا موبایل یې راووتې اورېدلي مې دي هلکان او جینکۍ د موبایل په ذریعه بل ته تصویرونه هم لیږي. د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي. مونږ وایو خدایه ماف هم کې نو په تشه دعا خو نه ماف کېږي چې کومه ګناه کې به هم پرېږدې که نه. ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړئ د بې سترۍ نه منې نه کړې هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې او سوال کوو چې خدای په موږ رحم وکړي ګناه معاف کړي. د ګناه خو پرېږده نو بیا توبه وباسه. رونو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته تاسو راته ووایه کوم ځای به زده کوئ. دوی له پکار دي چې دیني مدرسه کې دا ماشومان جینکۍ داخلې کړي علم پې وکړئ قرآن پې زده کړئ احادیث پې زده کړئ دیني مسایل فقه پې ووایئ چې ښځو ته پته ولګي چې په کوم لباس کې به زه مونځ کوم بار بس په کوم لباس کې وځم. ښځو سړو سره مې خبرې جایز دی او که جایز نه دي د پردې څه حکم دی د ماشوم د لویولو څه حکم دی او د ماشوم د تربیت څه حکم دی د خاوند څه حقوق دي د سخر څه حق دی د خواښې څه حق دی د لیورونو او د اندرویانو څه حق دی د ګاونډي څه حق دی ډوډۍ به حلاله حرامه پسې پیژنم دا خو هله کېږي چې دې مدرسه کې داخله کړي. اوس تاسو نه تپوس کوم د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته. سړو چې څنګه د نبي علیه السلام نه علم زده کړی دی حضرت ابو هریره رضی الله عنه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه دا صحابه کرامو دی د حضور پاک نه دین زده که احادیث او قرآن او امت یې ورسو دغه رنګې ښځو زده کړي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ابو هریره صاحب د 3000 او د 500
او د 401 احادیثو حافظ دی. په 10 احادیثه نیم په نیم ورسره چلېدلې ده. عایشه بیبي نبی علیه السلام چې کله وفات کېده 18 کالو وه. نو علم چې سینګ سړو زده کړی دی دقه رنګې ښځو هم زده کړی دی. عایشې بیبي هم زده کړی دی. یو ځل چا ورته ووایي زمونږ په دې وطن کې هم دا رواج دی چې خلک د اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي. داسې ځکه نشته. هلکه وایي اخترونو منځ کې واده مه کوئ دا سپېره دی. دا د جاهلیت د زمانې خبره ده. هغه زمانه کې به هم په شوال کې چا واده نه کو. وی ولې؟ وی دا سپېره دی. عایشه بیبي وایي وی دا د جاهلیت رواج ختم کې. وی ګوره وی زما واده نکاح په شوال کې شوې ده. وی واده مې په شوال کې شوی دی. د لوی اختر په میاشت کې د 2 اخترونو منځ کې مې نکاح هم شوی ده او واده هم شوی دی. نو وی زما نه بختوره ښځه بله کوم ده. وی حضور پاک زما په کوټه کې دفن دی. د هغې په کوټه کې حضور پاک دفن دی. او وی حضور پاک زما په غیږ کې تسا ختلې ده. ډډه د عایشې بیبي سینې ته والې وه. وی سر مبارک زما سینې او زما زنې سره لګېدلی و چې د حضور پاک مبارک نه سا ووتله. او وی دغه وخت سره حضور پاک مبارک بیمار و. وی زما رور راغی عبدالرحمن هغه سره مسواک و. نو وی نبی علیه السلام ډېر په شوق هغه مسواک ته وکتل. وی ما ورته وی چې صاحب مسواک ته م زړه کېږي مګې وی سر مبارک یې وړقو. وی مسواک مې راواغېسته. وی مې چې صاحب وی چې غاښونو کې ومږه مسواک کلک و. وی مې چې صاحب درلی نرم کم نو سر مبارک یې وړقو. نو ما راواغېسته او په خپله خوله کې مې په غاښونو باندې پوره نرم کو. نو بیا مې حضور پاک مبارک له ورکو. نو هغې هغه مسواک ومږه. هغه مسواک یې لاس کې و چې روح مبارک یې لا. وی زما نه بختوره ښځه شته چې اخر وخت کې زما د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دي. شیخة الحدیث دا حدیثو لویه استاذه او د قرآن لویه استاذه او د لویو صحابه کرامو استاذه عایشه بیبي دا په خپله فرمایي. یو ځل بیبیانې د حضور پاک مبارک وګڼې نو چې خلکو ته خو پته وه چې د نبي علیه السلام د عایشې بیبي سره زیاته مینه ده. د اختیار نه بعد حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساته او عایشې سره غیر اختیاري مینه طبعي د بعض انسان زیات دی چې د خلکو ته اعلان وکړي. ځکه چې د عایشې بیبي په کوټه کې نو خلک ډالۍ راوړي او چې نورو بیبیانو سره خلک نه رالیږي. اعلان دی وکړي چې ټولو بیبیانو سره چې زه یم رالیږئ. چې فاطمې رضی الله عنها نبي علیه السلام ته الوې نو حضور پاک ورته وی بچې لا توذینی فی عایشه د عایشې په حق کې ما مه خفه کوه. قسم دی وی چې نورو بیبیانو سره زه چېرته ناست یم وحی نه راځي او عایشې بیبي سره چې زه په هغه څادر کې یوازې ملاست یم بیا هم جبریل راځي او وحی راوړي. دا د هغې فضیلت او څونه هوښیاره وه. یو ځل فاطمه رضی الله عنها ورسره ناسته وه. هغه د حضور پاک لور ده. چې هغې ته غوره که فاطمه غوره ده رضی الله تعالی عنها. حضرت فاطمه رضی الله عنها وی زه غوره یم. عایشه بیبي ورته وی ولې؟ وی زه ځکه غوره یم چې زه د پیغمبر علیه السلام د وجود ټوکړه یم. حضور پاک فرمایي فاطمه بزغة مني فاطمه زما د غوښې یو ټوټه ده. فمن اغضبها فقد اغضبني چا چې هغه غوسه کړه نو زه یې غوسه کړم. نو وی زه د حضور پاک د غوښې ټوټه یم نو زه غوره شم که نه شم؟ ګوره دې هوښیارتوب ته وګوره. دا ورته څه وایي؟ وی بېشک دا منم چې ته د حضور پاک د غوښې ټوټې بلکل منم. په دې وجه ته ډېره خوښه او مونږ ته هم ګرانې او د الله هم خوښې او د حضور پاک هم خوښه وي. خو په جنت کې به تا د علي صاحب لاس نیولې هغه سره به روانې او ما به د حضور پاک ګوته نیولې هغه سره به روان یم. دی څونه هوښیارتوب دی. دی ونه وي چې ستا نه زه غوره یم. وی جنت کې ځکه ښځې به په جنت کې د خپلو خاوندانو سره دا تاسو سره چې کومې ښځې دي په کورونو کې خدای دې مونږ او تاسو جنت ته سره د خپلو بیبیانو بوتلی کړي. نو ستاسو دا بیبیانې د دنیا دا به د جنت د ښځو سردارانې به څونه حورې چې بنده سره یي د هغې ټولو مشره به ستا د دنیا دا ښځې. ما یو ځل ترجمه کې دا خبره کوله مې دا ښځې به جنت کې در سره یي. یو سړی راته وي د دې بلاګانو نه موږ جنت کې هم نه خلاصېږو. مې دا بال ته بلاګانې ني دا بال ته خشتۍ ښکلې به او ستا بیبي به په جنت کې. نو څونه ښکلې جواب ورکوي. بېشک زه منم ستا فضیلت
د حضور پاک مبارک لورې د هغه د غوښې ټوټه خو په جنت کې به د خپل خاوند علي صاحب سره د هغه ګوته به دې ونیولي او زه په جنت کې د رسول الله مبارک سره یم د هغه ګوته به مې نیولي. دي بیان ډېرې هوښیارې وي. امهات المؤمنین ورته وایي مسلمانانو میندې النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم د پیغمبر بیبي دا د مسلمان مور درونو. نو دې چې څنګه د صحابه کرامو څلونه خور شوی دی دغه رنګ دین د بیبیانو نم خور دی. عایشه بیبي وګوره، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها وګوره، حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها وګوره، دارنګې نورې ډېرې بیبیانې دي. ام سلیم رضی الله تعالی عنها دی د دین خدمت کړی دی او د حضور پاک مبارک نه حدیث زده کړي دي او قرآن زده کړی دی او د قرآن او د حدیثو پوهه حاصله کړې ده او بیا د امت ته رسول ده. یو ځل ښځو حضور پاک مبارک ته شکایت وکړه، وی صاحب دین د نه ټولو سړو زده کړه، موږ له یو ورځ مقرر کا چې په هغه ورځ موږ درته راځو او موږ تنظیم ښه. حضور پاک مبارک ورته یو خاص ځای مقرر کړ، هلته به د نبي علیه السلام راته او شریعت به یې ورته ښه، قرآن او حدیث به یې ورته ښه. وروڼه اوس د ښځو علم زده کول یا د ښځو دین زده کول د هغې دپاره ګورې یو څو شرطونه دي. ابن عامدین شابی رحمت الله علیه په شامی کې لیکلی دي د سړو په شان نه دي دا شرطونه پکې شته. ښځه که په کور کې علم زده کوي ډېره ښه خبره ده، د کیسټ په ذریعه یا د لوډ سپیکر په ذریعه یا د ریډیو په ذریعه که سفر نږدې و لکه د دروازې نه دروازې ته ځي، اکثر دا زنانه پر خپله محله کې د یو کوڅې نه بلې کوڅې ته ځي، نو خیر دی که یوازې ځي یاره چې فتنه ني او که مزل زیاتو نو ذی رحم محرم هغه انسان به ورسره ځي چې هغه سره مستقل نکاح همیشه نه کیږي، رور به ورسره ځي، پلار به ورسره ځي، زوی به ورسره ځي یا خپل خاوند به ورسره ځي، د ماما زوی سره، د ترور زوی سره، د تره زوی سره، لیور سره به نه ځي، دا ګناه ده. دریم څه دي؟ دریم شرط دا چې کوم ځای کې دین زده کوي هلته به سړي نه اختلاط مع الرجال کو ایجوکیشن چې ورته وایي دا بني، ځان له ښځې بی سړي بني او څلورم د فتنې نه به امني. که چېرته په لاره ورته چا کتل یا فتنه ترې جوړېده بیا به م نوځي. چې دا څلور شرطونه وي نو ښځه د علم زده کولو دپاره او د علم د ښودنې دپاره د کور نه بهر موتی شي. زمانه داسې درونو چې د ښځو فتنې ډېرې زیاتې دي نو د دین نه خبرول پکار دي. زمانه داسې ده چې د ښځو مفاسد زیات دي، بربنډتوب زیات شو، بېدیني زیاته شوه او ښځې خو د سړو جالونه دي د شیطانانو، سړي پې ښکار کوي. نو پکار دی چې مونږ ښځو ته علم وښایو، دین ورته وښایو. اوس یو حدیث چې ما وایي هغې ته غوږ کښېنه. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، سړو ته جنت ګټل ګران دي او ښځو ته ګوره ډېر اسان دي. د ښځو مجبورۍ زیاتې دي، سړو ته جنت ګران، ښځو ته آسان. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه خپل کوي، وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي، واحسنت فرجها د خپل اندام حفاظت کوي او د ګناه نه ځان ساتي، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، د جنت په کومه دروازه چې خوښوي ور داخله دي شي. دا د ښځو آسان شی شو. مونځ دې خپل کوي، روجې دې نیسي او د خپل اندام حفاظت دې کوي، بې ستري او بې پرتګي دې نه کوي. دا جنت د دې ټیکه شوه. ښه دغه مدرسې د دین د حفاظت ځای نه دي. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. نو قرآن مونږ نازل که، حفاظت به مونږ کوو. نو حفاظت په سړو م کېږي او په ښځو م کېږي. تابعینو کې سړو ته وګوره، ښځو ته وګوره، تبه تابعین کې سړو ته وګوره، ښځو ته وګوره. د دین یو لوی حصه خو د ښځو سره تعلق لري. ابه ښځې زده کوي او ښځو ته به ښایي. دغرنګې حضور پاک فرمایي نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها كما سمعها. نو په دې نسونو کې د سړو ذکر کېږي، ښځې تابع وي. کم سړی او کمه ښځه چې د حضور پاک یو حدیث واوري او یادی کې او عمل پیو کې، نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین دی ولې د خوشحالی ژوند ورکړي، دعا ورته کوي. نو د جینکو د هلکانو علم تعلیم زده کول چې څنګه ضروري دي دارنګې د ښځو هم دي. ډېرې جینکې هغې قرآن هم زده که
او علم یې زده که او په ناظره باندې هم پوه شوې دا خو تاسو لپاره خوش قسمتي ده چې په خپله محله کې داسې زنانه شته او داسې عالمان شته چې ستاسو زنانه ته علم او دین زده کړي. یعنې ډېر کلي او علاقې داسې وي چې هلته دا مدرسې نه خلک له څونه سفرونه کوي او څونه ورله ګرځي. کوشش وکړئ ورونو خپل بچي چې کوم نارینه هلکان دي هم د دین نه خبر کړئ. ګورئ کم بچی چې ستا دینداره شو دنیا کې به هم ستا پخه راځي او آخرت کې به دې هم پخه راځي، او چې کم بچی ستا بېدینه شو دنیا کې دې هم پخه نه راځي او په آخرت کې دې هم پخه نه راځي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له یو سړی راغی شکایت یې وکړ وی صاحب زوی ووالمه وی زوی دې څه شو ورشه مال یې راوله زوی یې وله راوسته چې یې راوست زوی سره یې غټ کوتک دی لکه د کټ د بازو عمره د دې سړي دا سر خوږ و وینه ترې بهده زوی سره یې غټ کوتک دی خپې هم د خاورو څخه د خیرو ډکې دي خپې بلې خپې شلېدلې جامې او مخ او لاسونه هم د خاورو ډک هلکه ته لمونځ نه کوې اودس نه کوې وی صاحب زه خو نه لمونځ پېژنم او نه اودس پېژنم. دا پلار دی دی او جی دا دی ولې والې دی وی صاحب زه خو په دې نه پوهېږم وی دا چې زه لوی شوم دې پلار دا کوتک هم راکړه او خره هم راکړل وی زه بوزه او دا خره سره وه په ځنګل کې نو دا خره بوزم کله شپې راځم او کله په دویمه درېیمه شپه راځم دا خره سره هم نه راته پلار مونځ کولی دی نه اودس کولی دی دغه ځم او راځم ډوډۍ خورم او خره بوزم او خره سره وی دا پلار دی ولې ووو وی صاحب دا خره چې زما کله په جګړه شي دا بیا نه خلاصېږي نو دې پلار راته چل خولی دی وی چې داسې چل کوه چې نه خلاصېږي دا کوتک اوچتوه او دا میندې یې وله رابروه نو دا خره به ولګي نو یو به یو خوا تښتي بلبل زما دا خره چې کله په جګړه شي نو زه دا په منځ کې کوتک راوبروم وی نوم دې څه دی وی جعل ګونګټ ته وی ګونګټ ته هلکه دا نوم دله چې اخی دی وی دا مې دی باباجي ښودل خو ظالمه تا دې زوی له جعل ګونګټ نوم ایښوده که در پیغمبر د صحابي نوم دې یاد نو چې دا نوم دې وله کېښوده وی دغسې خرو هم یو خو تښتي بلبل وی نن چې کور ته رالم بیبي او بابا مې په جګړه یو بل یې د ګریوان نه نیولي مور مې دې د ګیرې نه نیولې و ده مې مور د ګریوان نه نیولې وه د چغې مې ووالې چې مه کوې جګړه مه کوې خوند یې نه کو هغه خرو والا چل مې ورسره وکړه کوتک مې اوچت کړې مین له مې راوبرو د بدقسمتۍ نه مې د پلار کپر راولګېد هغه عمر فاروق رضی الله عنه پلار ته ورته وایي دا نقصان ستا دی تا دې راوستلې جومات ته مسجد نبوي ته ده ته دې دا ویلي چې پلار څه ته وایي مور څه ته وایي د پلار څه حق دی د مور څه حق دی دغه ټول عمر پې خره سره مونځ او اودس دې ورته نه دی ښولی نو څه غلطي ګورې زمونږ هم ده مونږ له پکار چې خپلو بچو ته دین وښایو قرآن ورته وښایو احادیث ورته وښایو د حضور پاک واقعات ورته ذکر کو د صحابه او اخلاق او د هغې په واقعاتو یې خبر کو دارنګې زنانه مونږ په دې خبر کو دا انتهایی ضروري دی دا به خبره کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تا نه به خدای د دې بچو نارینه او زنانو د دواړو تپوس کوي دین دې ورته ښولی دی که نه مونځ دې ورته ښولی دی که نه په اودس دې پرې کړي و که نه لور دې پرده ښولی وه که نه د بې پردګۍ نه دې بچ کړی و که نه که دا دې کړي ښه که نه کړي عذاب ته ټینګېږه